أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 8 مخ کی مومنانو صفات بیان شول چاغا کلک مومنانو، بیا ورپسې د کافرانو صفات بیان شول چاغا خزیدیان او خعنادیان کافرانو. اوس هغه خلق بیانوي چې یو طرف نوی زه مسلمان یم، مونځ کوم، زکاتونه ورکوم، ظاهراً زه خو ټول اسلام کې داخل یم، خو بل طرف ته صفات ورکې د کافرانو دي اعتقاداً. نو دا خالص مومنان هم نه دي او نور کافران دي، خو هغه ظاهراً کافران نه دي، بین بین دي. تلی ته ګوري چې کومه تله درنه ده بس هغې طرف ته روانېږي. نه خالص مومنان نه خالص کافر، بین بین. او دې ته منافقان وایي. نو دې آیتنا د منافقانو صفات بیانېږي. بعضې مفسرین کرامو دا لیکلي چې دا د یهودیانو صفات دي. ټیک شو، یهودیانو کې منافقانو خو ډېر کم. اصل کې د منافقانو بیل گروه هو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړو، تشریف یې وړو، نو هلته یهودیانو هم آبادو. هغوی سره مصالحت وکړو، مذاکرات یې وکړل چې وروره دا ستاسو م علاقه ده، وطن دی، زمونږ هم علاقه او وطن دی، ستا دشمن به زما دشمني او زما دشمن به ستا دشمن وي. مذاکرات وشول. بله ډله د منافقانو عبدالله ابن ابی چې د خزرج د قبیلې نه و، هغې ته مدینه کې سرداري تاج ورکړلی شوی و، سردار و د مدینې. ډېر هوښیار سړی و، دا منافق سړی دا ډېر هوښیار سړی. المؤمن غر کریم. مؤمن سړي ته دوه قسمه وکړي، هغه وایي یار دا خو ډېر ښه سړی دی، په چیکن کې دوکه کېږي، ساده سړی دی. منافق انسان د دې دوکه کول دا ډېر ګران کار دی، ډېر هوښیار وي. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول سوچ وکړو چې زه خو سردار یم، که ما دا پیغمبر ونه منه نو ټیک شو، نن خو به سردار یم، لږ زور دی، خو سبا له دوی زیاتېږي، سرداري مې ختمېږي. راشه تم څه چلو کا. که مدینه کې ډېر مسلمانان شول، الحمدلله. غټ عالم چې کم مدینه کې و د یهودیانو، عبدالله ابن سلام، هغه متاثر شو، رالو اسلامي قبول کو. چا ورته ویلې ولې؟ وایي زه چې دې سره ملاقات مې وشو، ډېر ښایسته اخلاق و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خلکو ته ویلې چې افشو السلام، خلکو سلامونه عام کړئ، واطعموا الطعام، خلکو ته خوراکونه ورکړئ، وصلوا الارحام، خلکو سره رحمی وپاله.
وصلوا باللیل والناس نیام، د شپې منځونه کوئ چې خلک ودی. تدخل الجنة بسلام، جنت ته په سلامتیا باندې داخل شي. نو عبدالله ابن سلام چې دی اخلاقو ته وکته، هغه مسلمان شو، یو غټ هیبت په مدینه کې. عبدالله ابن ابی ابن سلول فراټ شروع کړالو، اسلام راوړو چې ته چې کم حکم کې زه به په سر سترګو منم. بس خلکو یې مې اطاعت شروع کړو، ملګریو عملګرو ته وایي راځئ تاسو هم پې ظاهرا ایمان راوړئ. بس ځان له یو عهده وکتله، یو مشري بس برقراره وساتلی شوه. منځونو له به م راتلل. یو عالم ډېره ناشنا خبرې لیکلې وي، د دې دور مسلمانان 5 وخته مونځ کوي، هغې به شپه 2 وخته مونځ کولو. تهجدو ته به م راتلل. ښه منافقان تهجدو کې به ولاړو منځونو ته، او په مسجد نبوي کې به ولاړو. داسې د ګپ خبرې نه دي، سازشونه د کفارو دا ډېر مخکې وي. مسلمان ډېر وروسته پروت وي. د چاش موز به یې کولو، دا جي دا فلانې موز دی، ولاړ به و خټېټ. جنګونو کې به یې شرکت وکړو، خو خپل آرامتوب به یې کولو او منافقت به یې کولو. رب العالمین دا آیتونه نازل کړل ځکه دا مدني صورت دی، ولته منافقان ډېرو. او قرآن هم د رب کتاب دی او ډېر د کمالاتو نه ډک دی. والله چې صحیح عالم دا قرآن وایي، عجیبه کیفیت په هغې ته تاری کېږي چې څنګه انداز سره د مؤمنانو صفات بیان کړل. د کافرانو له معمولی یو ټک ورکو چې دا ضدیان دي، اوس منافقانو ته ونښته او د منافقانو صفات بې حد بیان کړل. دیو جن علماء وایي چې قرآن کې د منافقانو صفات ولې ډېر دي؟ ځکه اول صفت بیان کو وما هم بمؤمنین، دا ایمان نه راوړي دا خلک. بل صفت بیان کو یخادعون الله، الله ته دوکې ورکوي په خپل ګمان کې. بیا فرمایي وما یشعرون، دوی کې عقل هم نشته، دا دومره بې وقوفه خلک دي. بیا وفرمایل وبما کانوا یکذبون، دروغجن خلک دي. ځان ته مصلحین وایي، انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوو. دغه رنګې فساد یې پخپله کولو، نسبت به بل چاته کولو، بل چاته به منسوب کولو چې دوی فسادیان دي. دغه رنګې کم صحابه چې نیکان خلک وو، هغوی ته به بېوقوفه ویل، د بل بد صفت شو. الله خپل بد صفت د دوی بیان کو، الا انهم هم السفهاء، الله فرمایي دوی پخپله بېوقوفان دي. بل بد صفت بیان کو، ولکن لا یعلمون، دوی کې عقل نشته، پوهیږي نه. نو بیا 2 قسمه خویونه بیان کړل. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم. مامونانو ته به ویل چې مونږ خو ستاسو ملګري یو، تاسو نه زار، تاسو نه قربان، والله تاسو سره چې موږ وکړم دا زړه مې سم باغ شي. هلته چې به لاړل چې مړه مونږ خو دې تاسو وګورئ، مونږ دې پسې مونځونه کوو، دا خو هسې بس خندا ده. بل دا چې دوی به خنداګانې مسلمانانو پسې کولې. رب وایي زه به هم دوی پسې په خنداګانې وکړم، په ورځ د قیامت دوی به سیل وکړي. دغه رنګې په سرکشۍ کې پراته دي، سرګردانه دي. ډېر صفات قرآن بیانوي او راتلونکي آیتونو کې به هم بیانېږي. آخر ولې علما وایي دې دپاره چې مؤمنان خلق د دې صفاتو نه ځان بند کړي. د عرب چې صفات ډېر بیانوي د منافقانو، دې کې بل غرض نشته.
سوا د دینا چې مسلمانانو تاسو ځان کې دا صفات پیدا نه کړي. مسلمانانو تیارا چې دی صفاتو نه ځان وساتئ. زبا هر صورت منافقانو په باره کې قرآن کریم دا آیتونه دا غوی د بد خصلت د پاره بیانوي او مسلمانانو ته تنبیه ورکوي چې مسلمانانو تاسو هم د نفاق نه ځان بچ کړئ، بل څه غرض یې نشته. دیو جن صحابه کرامو با سلف و صالحینو با دغه آیتونو په خپل ځان فټ کول. سلف و صالحینو با دا آیتونه په خپل ځان فټ کول. دا څه وینه ویلې چې دا هغه منافقان ته مراد دي. مونږ چې بیانو د منافقانو صفات دي دي کې شک نشته، خو په ځان به فټ کوو چې زه یم او که نه یم. دیو جن علما فرمای دا قرآن کې چې الله فرمای قرآن بیانیږي، خو قرآن د خلکو او د قرآن په درمیان کې یو پرده وی حایل حجاب مستوره. مفسرین وی هغه کومه یو پرده ده چې د مسلمان یا د یو انسان او د قرآن په درمیان کې ده، وی هغه دا ده چې د آیتونو په ځان نه فټ کوي. دا پرده ده. اوري آیت خو چې د کفارو صفات اوري دی وی چې مړه دا ابو جهل یادوي، دا ما نه یادوي، ما کې چرته داسې صفات به وي او چرته خیال هم نه کوم. د منافقانو صفات بیانېږي، مونږ زره هغه منافقان ځان ته راولي. نو قرآن زما او ستا په درمیان کې به پرده شي، اثر به نه کوي. قرآن الا اثر کوي چې د یو عالم نه اوري او په ځان یې فټ کوي. دا داسې اثر کوي چې تا نه به کلک مسلمان جوړ کړي. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې منافقت نه مومن سره ډېر سخیریږي. دا علامه ده د مومن چې هغه آیت اوري د منافق د سم حیران و پریشانی چې څه به یم یا بنایا، وی پوه شه چې دی مومن دی. او چې کم کس به غم مناسي چې دا هماغه عبدالله ابن ابی ابن سلولو د نسړي بچی و او زه خو ډېر پاک سړی یم، پوی دي شي ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا فاسق او منافق. دا د هغې خبره ده چې دې ایتونو نه به مؤمن په امن کې نه یریږي، به دا په ما فټ رانشي، او منافق او فاسق انسان به ښه په امن کې وي. هغه به وي مړه دا ټیک سړی نه و عبدالله ابن ابی ابن سلول. به هر صورت چې د سلفو دا کارو، سلف ګورې څه عام سلف دی ته نه وایي چې زمونږ نیکه دی، صحابه دي ورکې، تابعین دي ورکې، مشران خلک دي، هغوی به دا ایتونه په ځان فټ کول. هغه ډېر پاک خلک وګورئ. انس رضی الله عنه یو ځل خپل قوم ته خطاب کولو، قوم ته ویلې انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. تابعینو تا خطاب کئی چھے تابعینو تاسو دسے اعمال کوئے. تابعین خلقو گرے چھ پیغمبر صحابہ کتلی ویدہ بچہ معمولی خلقی وغوی تا خطاب کول وانس رضی اللہ عنہ صحابی وی تاسو چې کم عملونه کوئے دا عملونه چې به مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وکړ نو مونږ به ویلې چې مونږ تباه او برباد شو. تاسو په امن کې ګرځئ. مونږ چې به دا خبرې او دا کارونه به مو کړل مونږ به ولي تباه شو. دومره یارېدل په دې خبرو باندې. حالان کې ولې تابعینو به څه کول؟ فراډونه یې کول.
خو صحابه کرامو چې کوم اعمال کول نو تابعین هغه اعمال نشي کولی او نه د صحابو مرتبو ته رسېدلی شي. وی چاته ویلې چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه د فلانه صحابي دا خو ګوره ډېر غټ خلک دي، هغه وی صحابي سره ما چوا او معاویه به بهتر وی کا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر مشهور پرهیزګار عالم تیر شوی اور تی ساده معاویه سے تلی خدای بنده معاویه چې په کم اسناز ده، معاویه چې په کم اسناز ده او دا اس په پوزه کې کومه ګندګي او ما او تا چې ورته بد نوم اخلو هغه ګندګي چې کومه پرته ده دی خوا دا ګندګي د پوزې راواله او بل طرف ته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله راواله وی دا ګندګي د عمر بن عبدالعزیز نه زه بهتره ګڼم. ته سوچ وکړه صحابي کومه مرتبه لري. موږ ته دا صحابه کرام به څه معمولي خلک یو، دا ډېر اوچت خلک، تابعین دا هغې کمالي خلک دي ځکه غم جنتیان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا زه وکتم غم جنتي، چا زه کتلی وم بلال حبشي چا وکتو غم جنتي. دا هغه خلک دي پاک دامن خلک زمونږ پې ښه ګمان دی د الله چې جنت ته به تلي. او هغوی ته وایي تاسو چې کوم عملونه کوئ که نه وایي دا خو چې به موږ وکړل موږ ته به خلکو غرق ویل. نو صحابه کرام به ډېر سخت یېرېدل. عمر فاروق څنګه سړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ځل وفرمیل عمر ستا بنگله وه بهر حوض و ښایسته بنگله دې وه او په هغې کې هورې یو قسم ودس کولو یا ناسته وه. زړه کې مې رالل چې دا بنگله وګوره دا خو ډېره ښایسته ده. ما تپوس کو دا د چا ده؟ وایي دا د عمر فاروق ده. وی زړه مې وغوښتل چې دا بنگله دې وګورم په جنت کې چې څنګه ښایسته بنگله دې ده. خو بیا ستا غیرت راته مخې ته شو چې عمر ډېر غیرتي سړی دی. بیا وایي ته زما کور ته ولې تلی؟ وایي ستا د غیرت د وجې نه لا نړم. عمر فاروق په جړا شو. وایي د الله پیغمبر زه به په تا غیرت کوم ته زما کور ته راځې؟ زه به خوشحاله شوی وم. عمر فاروق هغه شخصیت دی جنت کې محل مخکې نه تیار دا به کله ځي. خو هغې به حذیفه رضي الله عنه ته یو خبره کوله. حذیفه دا رازدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دې څه به رسول الله صلی الله علیه وسلم رازونه ږدل. چا سره؟ حذیفه سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حذیفه ته ویل حذیفه فلانی منافق دی ځان ساته. تو چاته وایه ما دا تا سره راز دی فلانی منافق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د وحي په ذریعه باندې معلومېده چې دا منافق دی. خو اخلاق یې ډېر اعلی و. منافق سره به همداسې پیش راتلو چې هغې به ګمان کولو چې ما نه پیژني. اخلاق دي. نو حذیفه رضی الله عنه ته یو منافق معلوم چا ښودلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی. عمر فاروق به ورته رالو وایي چې حذیفه داسې درته نه یم چې کم منافق دی خو دومره راته ووایه چې زه منافق خو یم یا که نه یم. حذیفه به ورته ویل عمر ته منافق نه ځان ما اچوه. عمر ځان په منافقانو کې اچولو. ولې؟ یېرېدو. ما او تا کلکو مسلمانانو کې ځان اچو ځکه انداز نشم اختیارولی. ما د خلکو سره خبرې کړي دي بعضې کس په ځان سخت میني ګمان دا کوي چې دا جومات هم ما راټینګ کړی دی د جوماتونو دا صفونه هم ما راټینګ کړي. ته به حیران شې چې دا کوم مسلمان دی. ته به وایې واقعي نران شته په دنیا کې. خو هغه رنګ ټیک شو زه به نر یم خو نرتوب دعوې به نه کوم. دا د مسلمان خصوصیت نه دی. ځان ته اخوا نسبت کوه. یاره ډېر کمزوري خلک الله دې نیکانو کې شامل کړي. مړه ډېر د خم کړي دي الله هم دې نیکانو کې شامل. دا خبرې به یوسف علیه السلام کولې چې الله هم دې نیکانو کې شامل کړي. دا څه نه ویلې چې موحد یم او دا شی دی. دا خبرې د رب نه دي خوښ. خلاصه ده خوشحالېږو به په زړه کې الحمدلله چې مسلمان یم شکر. خو نسبت ځان ته کول
قرآن ویلی فلا تزکو انفسکم واللہ اعلم بمن اتقى ځان څه بیان مکوا زیدی پیجنا دا رب ویلی دی فلا تزکو انفسکم واللہ اعلم بمن اتقى رب تاسو خپیجنی د ځان څه بیان مکوي عمر فاروق به ورته فرمایل چې زه خو منافق نه یم بل د عمر کار داو رضی الله عنه هر جنازه ته بنتلو چې چرته به څوک مړ شو نه بتلو جنازه لا ته پوښتنه به کول چې حذیفه راغلی دی او کنه ځکه حذیفه رضی الله عنه منافق لنه راتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ورته ښودلی و چې دا منافق دی نو عمر فاروق بکته حذیفه ته چې حذیفه راغلی دی او کنه دی راغلی چې نه به راغلی په بله به ووتو تا منافق دی بهر صورت صحابه کرام په نفاق یریدلی دي چې الله دې مونږ منافقانو سب کې رانه ولي دا د صحابه کرام کار ابن ملیکا د یو ابن ابي ملیکا رحمه الله دا تابعی دی صحابه کتلی دي هغه یو خبره کوي ادرکت ثلاثین من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على النفاق وی اے خلقو زما د ډیرو صحابه سره مرسته شوی دا دیش صحابه ما کتلی دي دیش صحابه زمور سره ملاقات شوی كلهم يخافون على النفاق طول بپا منافقت یریدل دا سن چې زبا منافق یمو کنا طول بپا سی یریدل پا منافق وی دیشتو سر میں مرست راغلی دا درشتو صحابه 30 وی كلهم يخافون على النفاق وی طول با یریدل چې منافق خو بنایم دا خبری مونږ دې د پاره کوو چې په ځان دا ایتونه فټ کړو حنظله رضی الله عنه څومره لوی صحابي و یو قول مطابق ملائکو والله غسل ورکړی دی کرامت یو ملائکو والله غسل ورکړی یو پیر یو عام قسم نه ملائک اسمان نه رب راولېږل غسل ورکړ وی دی پا کوسه که چغی والی نافق حنزله حنزله منافق ده حنزله منافق شو دا حنزله دیر لوی صحابیو وی ابو بکر صدیق ورسه ملاو شو رضی الله عنه ولی چغی وی چه نافق حنزله وی چغی بنوام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسم جاړم او زړه مې بالکل مایلی دین ته کور ته چې لاړ شم بچو سره مشغوله شم ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل دسه خو زم ښکارم څه وکړم وی وربشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګیلو دا څه صورت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خبر روان دي کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایا وی کچره تاسو چې ما سره څنګه محفلونو کې ناس یې او څنګه تقوایی در کې داسې کور کې مراغلا بیا خو به تاسو سره ملائک مصافحه کوي بیا خو به ملائک تاسو لره کوشي نه ایمان صرف دومره ده چې وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ فرمائی کلچ مومنانو تد رب العالمین کلام الستلشی نزادتهم ایمانا ایمانون اسمان سے خبری کئی بس دا صفت ہے گا وجلت قلوبهم قرآن وی کلچ دا رب العالمین آیتنا لستلے کی گی دا زننے دا سر پیگی زړونه یریږي د خشیت الهینا د رب نه یریږي انس رضی الله عنه مبارک رضی دا ډېر مشهور صحابي دی خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دې مې ورځ دې سي ګیلا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
چې دا الله پیغمبر دا خو به منافقت نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کیف انتم وربکم، ټیک شو ته مانه چې دلته نه لاړ شي ستا لږ صورت جدا شي، د کې هیڅ شک نشته، خو کیف انتم وربکم ستا څه حالي او د رب څه دې څه حالي، رب پیژنې او که نه دلته نه چې لاړ شي. هغه ورته فرمایل رب الله ربی فی السر والعلانیه، اے دا اللہ پیغمبر رب بیام زما رب دے، پا پٹم دا رب نے یریگم، پا کارم دا رب نے یریگم. وی ذالک الایمان، بس ایماندار ہے مخپکے گا. منافق دا دے چی پا دنیا یا پا مسجد کے دے خپل رب منی، او چی باروزی وعدہ کے دا رب کار نشتا، چی دا رب قانون بچلی دے منافق دے. منافقانو که خکره وی که نه خکره نو کېدی شي ډېر بدې لګېدو. بس خلاصه یې دا ده، زمونږ غوندې یو تن و جذباتو راغېښتی و، تابعي و، مشر سړی و، سلفو کې و، هغه ټالم و، وی منافقان دی الله تباه کي. لاندې ورته یو صحابي یا یو تابعي ناست و، الله هم دې نه ګنهګاروي. هغه بعد کی پوی کو ای تو خود سے خیرے کے خو که منافقان د دنیا نه ختم شول کنه دشتو کې بګرځي، خیرے مکوا. نو اوس دې سوچ ما وته منافق دې ته نه وي چې ښکري اے که پخکر و د ابو جهل بخکرو، د عبدالله ابن ابی ابن سلول بخکرو، خو سره سپینو داسې تک سره سپین بناسو چې ابو جهل ته به دې کتل ته به وایي چې واقعي ار د لیډرۍ لایق دی. عبدالله ابن ابی ابن سلول فصاحت ته به دې کته تا به ویل چې واقعي د لیډرۍ لایق دی. دا څه شودګان نه وو. ابو لهب ته څه وایي چې کاڼي په رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتي دي او دا به څه معمولي سړی و. ابو لهب پلار د شغلو والا، قرآني تعریف کوي پلار د شغلو والا، شغلې به یې مخ نه ختې، دا تک سور سپینو. خو کافر منافق کافر دا غخکر نی ناغ بدرنگ. بلال حبشی تک تورو غټ شونډه ډیر بدرنګو، سیرت چې د بلال رضی الله عنه وګوره ډیر بدرنګو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بلال په جنت کې ستا د خپو کشار ہے، ما خپل روان دي نه محسوسولو چې دا د بلال حبشی روان دی. او تور کمال ورکی څومره ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن ویلی دی اے خلقو تاسو کی اللہ تا قریب نزدے آغا تندے چه دا رب نا یریگی، رب مالک گنی، رب خالق گنی، بس دا تقوی دارا دے. بہر صورت پکار دے ہر مسلمان پسان ماندی دا ایتون چشپانی دا دې د پاره چې خپل اصلاح کی. حسن بصری رحمه الله فرمای ما عرضت قولی على عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. او ډېر عجیبه خبره کړې، وایي زه چې کلم خبرې وکم وایي بیا دا خبرې په خپل عمل یې ورچو. زه چې کمې خبرې کمې خیالات وکم بیا دا خیالات بیا د سوچونه په خپل عمل ورچوم. وایي زه ډېر سخت یېرېږم زوی مالکه دروغجنې خبره دي څنګه وکړه عمل دي څرنګه دی. دا د چا قول دی؟ حسن بصري. بهر صورت الله دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي. قرآن څه وایي؟ منافقانو صفات بیانېږي، الله دې امتې وساتي. الله فرمایي ومن الناس او بازی د خلقنا، الناس بازی د خلقنا. دا د قرآن انصاف دے. موتا چې جذباتو کې راشو بیا په ټولو ګز راکاږو. مړه دوی کې د سړي بچی څوک دی؟ وایو که نه وایو؟ همدغه رنګې زموږ معامله ده رب سره. قرآن
د رب کتاب دی دا څه نه وایي چې ټول خلک داسې دي موته جذباتو کې راځو رب د ټوله دنیا چې یو بل وموجني رب پروا هم نشته پروا هم نشته نه خدای توب کې څه کمی راځي نس زمونږ د وجې نه څه سواتوب راځي پروا هم نشته چې ګمراه شوې ځان له به ګمراه شي د رب به څوک قرآن وایي ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها ښه کار دی وکړو ځان دپاره دی وکړو بد دی وکړو ستا دپاره دی ما دپاره خو نه دی بهر صورت رب العالمین انصاف ته وګورئ بعضې خلک داسې دي که ما او تا د منافقانو حال کتلی وی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونږ به دي کې د چړي بچی نشته او قرآن څه وایي ومن الناس ټول نه بعضې خلک داسې دي ومن الناس او بعضې د خلقونه الناس ناس انس نم دی پیار محبت ته وایي میل جول انسان ته انسان ځکه وایي چې یو بل سره داسې په انس او په محبت سره اوسیږي دیو جن ورته انسان وایي یا انسان د نسیان نه دی هیره او انسان ته انسان ولې وایي ځکه دې نه هم شهیرېږي مونږ رب سره څومره وعدې کوو الستو بربکم مونږ ته عالم الارواح کې ویلي وو مونږ ټول ورته ویلي وو سرو میږو په شکل کې وو قالو بالا ولې نه ته زمونږ ربې او بیا چې کم ځای کې د رب قانون راشي بیا ورته مونږ ګورو نه انسان ته دې وجې نه انسان وایي چې نسیان نه دی نسیان هېرېدل انسان نه هم شهیرېږي یو مقوله ده اول ناس اول د خلقنا اول هېرېدونکی و چې آدم علیه السلام رب ورته ویلې دا مه خوره دې له به نږدې نه ځئ ولا تقربا هذه الشجرة قرآن ویلی دی خو آدم علیه السلام تا شیطان قسمونه وخوړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قرآن قسم ورته وخوړ کوئی زه درته قسم خورما والله زه ستاسو خیر خوایم همیشه به جنت کې یی ګوره رب ورته وایي مه خوره شیطان ورته وایي وخوره انسان دی خطا شو انسان خطا کېږي ښه که ډېر نه ډېر غټ سړی وي خطا کېږي نو انسان ته انسان ځکه وایي نسیان نه دی شی تیریږي پروا یې نه وي خبره تېرې شي نو الله فرمایي انسانانو نه بعضې خلک منافقان دي ټول نه دي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وبالیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دوی په حقیقت کې ایمان راوړونکي نو رب العالمین فرمایي چې بعضې د خلکو نه داسې خلک دي چې من یقولو من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې د اول او آخر صرف بیان کو الان کې ایمان کې خو ډېر څه داخل دي خو اول ایمان بالله دی او آخري شی آخرت باندې ایمان دی وبالآخرة هم یوقنون اخیری صفات میچ کې ورکې ټول صفات رالل منافقانو به هم ویلې چې مونږ خو دغه رنګې یو که نه ایمان بالغیب دی مونځ به قایمو زکاتونه ورکو جهادونو کې به شرکت کوو په کتابونو مې ایمان دی
بس قرآن ډیر لوی گفتگو نه کوي، خلاصه بیان اول او آخر بیان کو چې منافقان ویل چې سر نواله تر انډ پورې زم ټول ارڅ ایمانیاتو باندې ایمان ده. دا د منافقانو خبره ده. الله فرمای وما هم بمؤمنین، اے خلقو دوی ایمان والا ندی. اول صفت بیان کو دا اسی منافقان دی. وما هم بمؤمنین، ندی دوی حقیقت کی ایمان روڑن کی. ٹھیک شو مومنان بذہن کے داوی چی رجید خو کلمم ویلے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دوی خلاف جنگم نہ کولو. اکرہو ان یتحدث العرب علی ان محمدا یقتل اصحابا. بیابا عرب وی چوگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ملگری وجنی دمرا ظالم چڑے دے. آیا باللہ نو گورا دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوینا وجن بس پرخیو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو قول لے وی ماتا سوک منافق مخامخ نشی. انما کان النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم، وی نن روزی مخ کی منافقت بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی منافقانو کولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیانہ کڑیوا خلق با نبی تا گتی نیسی. اس پیغمبر نشتا یادو لرے. کم منافق میں اوکتو یا خو ایمان منم یا خو بس کفر دے، او کا کفر نوی نو منافقت نہ منم. بس یا ایمان روڑے یا سوچا کافر گرزا بینا بینا براتا نہ گرزی. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر مؤمن یا پھر سنگ ہو جا. علامہ اقبال مرحوم فرمائی وہی دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی مخون پریدا یو رنگ جوڑ شا. سراسر مؤمن یا پھر سنگ ہو جا. یا سڑی بچے جوڑ شا مسلمان یا بالکل روکے گا. نو منافقت سر نہ کئی. دیو جنا عمر فاروق با فرمائل چنن گریز منافقون گورم یاد خالص کافر شی یاد خالص مومن. زمان اور ندی پکار دو قسم مخلوق خدے گا نا. دا شیمیل چوی سڑے وی چوز دے سر چوکا. زبہر صورت اللہ فرمائی وما هم بمؤمنین، ندی دوی اے خلقو پاکیقت کی ایمان لرن کی. حقیقت کی دوی مومنان ندی. چوک دا منافقان کسو کوئی ربا کلمہ خوی ویلے. مفسرین وی وما هم بمؤمنین عند اللہ، اے خلقو دوی ایمان والا ندی خدا اللہ پنیز. مسلمانانو پنیز خو ایمان والا اختیاری کنا کلمے وی. نو وما هم بمؤمنین عند اللہ، دا اللہ پنیز مومنان ندی. یخادعون اللہ، دوکور کوي رب العالمین لرا. دا بل دویم صفت دے. رب لا دوکور کوي خداوے لیکی گی پٹوالے. او دوکا کم پٹوالے وی کنا. پیو کی مثال کے طور پر پدے خبر سڑے پوئی گی زکے وایو او بو ورواچے پتہ نلی گی پٹ فراڈو نور کیوں کا پٹتی. کئیو کس دیر وی جیزی پکو تا معلوم ہمستا غنی کیم نیشی معلوم آولے راشا تا پچاوڑے دلے نئے چو کیم نیشی معلوم آولے. یو کس چرتا سے داوو کی زمون سره یو ملګری دی ډېر وخت دی د شاتو کارو شو تقریبا 14-15 سال. اما ته وایي زه شات د بوی نه پیژنم خو ګوره یاد ولره پیژنم یې نه. ما ویلې چې حقیقت دې ویلو
دا څه ګپ کارونه نه دي. ګورئ په دې دور کې ځان هوښیارول او مخې ته تلل دا د دماغونه بهر خبرې دي. نن سبا انسان یې نشي معلومولی سوا د ټکنالوژي نه چې یو شی ورښکته کي او په هغې درته وښیي ټیک ده، که نه یې ته نشي معلومولی. ورنه غټ غټ افسران به دا خلکو د ګجران به یې غټ افسران جوړ کړي وی، بس چیکینګ له به تلل، هغوی له مشین ورکړي، ورته هېڅ شی نه صرف مشین ورښکته کي، بس هغه حل وایي. نو ګوره پټ شی دی، دوکه اکثر پټه وي، خدا پټ شی دی. دوی به پټ فراډونه کول. منافق د نفقل یربو نه مشتق دی. نفقل یربو، نفق ویلې کېږي سوري ته، یربو ویلې کېږي مږې ته. نفقل یربو د مږي سوری. او کم مږي سوری؟ د صحرایي مږې. صحرا کې مږي دي او هغوی کې ډېر چالبازي وي. د صحرا مږه کې دا کور کې چې کم یې دی له دومره کیلونه نه ورځي، هغې له ډېر کیلونه ورځي. څرنګې هغې ځان له ډېر سوري کړي چې ښکاره شي ته به ورمنډه کې سوري ته به ناست، هغه به په هغه سوري وتي، ته به ورته هلته هم څوک ودروې چې راشه دلته به دا نه کنټرول به شي، هغه به په بله وتي. نفقل یربو منافق تم ډېر چلونه ورځي، ته به په یو خنډ کې ورته کښېنې ابه درنه په بله وتی. که تا منافق ریسار کو دا ګز او دا میدان، دا ولې دا ماخوذ دی د نفقل یربونه. هغې لم کیلونه ورځي، منافق لم کیلونه ورځي. خدا پټ شي ته وایي. پټ شی دا څوک نشي معلومولی. الله فرمایي یخادعون الله، دوکه ورکوي الله لرا. دا دوکه څه ته وایي؟ یو عالم تفسیری کړی دی، ان تعمل بما امرک الله وتطلب به غیره. دوکه دې ته وایي څو حکم در طرف کړی وي، څو حکم در طرف کړی وي، تم هغه حکم بجاوې، خو وتطلب به غیره مقصد دې بل وي. موز حکم الله کړی ته موز ته ولاړې، خو مقصد دی بل وي. د قرآن درس حکم الله کړی دی. مثال مونږ ته ویلي دي تعلیم و تعلم کوئ، پیغمبر ویلي، قرآن ویلي، خو که چرې ته دا حکم منې د رب وتطلب به غیره مقصد دی بل وي، نو ته یې منافق. مفسرینو تعریفونه کړي دي. منافقت دوکه څه ته وایي؟ کې هغه څه چې الله ویلي څوک دې نشي ملامته کولی. تا به په موږ څوک ملامته کړي، داړې به دې وله والي چې زه موږ هم کوم ته ماته منافق وی، ته یې نشي معلومولی. خو وتطلب به غیره مقصد وی بل وي، او هغه صرف رب ته معلومه ده. سوال راځي چې دلته قرآن څه وایي؟ یخادعون الله، دا خلق دوکې ورکوي رب العالمین لرا. سوال راځي رب ته خو دوکه نشي ورکولی، رب ته خو دوکه نشي ورکولی. او دلته الله فرمایي چې څه کوي؟ دوکه ورکوي الله له. الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی. نو مفسرین کرام جواب کوي یخادعون رسول الله، اصل کې رسول محذوف دی. دا منافقان دوکه ورکوي دا الله رسول الله، الله لا دوکه نشي ورکولی، دا الله رسول له دوکه ورکوي. والله رسول خو انسان دی، او انسان ته خو دوکه لګي. نو ټیک شو دلته رسول محذوف دی، الله له خو دوکه نشي ورکولی. یا مفسرین وی چې رسول لفظ محذوف روباسې پټ، ظاهراً صحیح معنی ولې نه کې پاتې شو چې الله له دوکه ورکول. نو معنی به یې داسې کې یخادعون الله بزعمهم،
पखपल गुमान के रब ته धोखा ورکوي पखपल गुमान के रब ته धोखा ورکوي حقیقت کې رب ته धोखा نشي ورکولای خپل ګمان کې धोखा ورکوي الله الله او کنه ته دلتم بزامهم محذوف روباس نو دیو جنا علما فرمای یخادعون الله دی منافقانو با معامله کولا د الله سره پشان د معاملې د دوکي سړی چې دوکه بازی کوي نو دوی با آغا الله سره چې یو قسم معامله واغه به د دوکو نه ډکوا نو ځکه قرآن وی یخادعون الله معامله به دې سوته به د دوکه مار دی الله فرمای یخادعون الله دوکه ورکي الله لرا خو الله فرمایا دیو لري او هغه کسانو لم دوکه ورکوي والذین آمنوا ایمان والو تم دوکه ورکوي ایمان والو تم دوکه ورکوي انسانانو دوکه به ورکولي اوس الله فرمای وما یخدعون الا انفسهم اے خلقو دا منافقان پخپلا کم کل دی زانونو لدوکه ورکي وما یخدعون الله فرمای دوی دوکه نشي ورکوله الا انفسهم مگر اپنے نفسوں کو زانتا دوکے ورکی ماتا دوکی نشرا کولے خبر ختم کا وما یشعرون اللہ فرمائی بالکل پوئی گمنا عقل عمر کی نشتے یو ذہن وی یو عقل وی شعور عقل تا وی قرآن دی سینے ویلے چے ذہن ورکی نشتا قرآن وی ذہن خبری دا خو غٹی خبری دی عقل عمر کی نشتا اس عقل و شعور ستا وی ذہن ستا وی اے ذہن اللہ باز خلقو لڑیر قوی ورکڑی پہر خبر رسی سنجیدم وی خبرم لگ پا گزارے سرکی سڑی ذہانت داغه د ریسپونس نه معلومیږي داغه د جواب نه معلومیږي ساده سړی چې وی کنه د سي کمزور ذهن والا هغه ته چې خبرو کا एकदम په غوسه شي پوه شي چې د بد اخلاق دی یا انسان دی خو حیواني انسان دی ولی جواب یې ټیک نه کمالی انسان دا دی چې داغه ریاکشن په کنټرول کې وي څه شي په کنټرول کې وي جواب په کنټرول کې وي تا من څو غصه رالو هیڅ خبره نه ده ستا اعصاب ستا انسانیت به علوي ته به قابل انسان هغه چې ستا هغه ټایم جواب ښایسته ورته میلاو شي دې ته انسان وایي او دې ته ذهین انسان وایي ذهین انسان وي ډېر غصناک خو چې پې داسې سور راشي هغه درته وایي ټیک شو یارو به شي ښکلی جواب ورکړي بس پوه شه چې دې کې انسانیت شته او دا چا جواب چې الټاو تا ورته یو خبره کوله دې درته دوه کولی یا په بل اندازې کولی پوه شه دا انسان نه دی حیواني شکل کې دی صرف دوه خپو والا دی دوه خپې نور ضرورت لري بهر صورت الله فرمایي دا ذهن دا خو انسانانو کې وما یشعرون دوی کې عقل نشته عقل څه ته وایي ای خر چې دی دا چې چت نه راغورځه که دا تا راوغوځار کو دا ګزو دا میدان په زورو دي کې ورکونه غوځاري هغې ته پته لاندې کنده ده خر په ځناورو کې ډېر قمقل ځناور دی دې وجې نه حدیث کې راځي څوک چې د امام نه مخکې ځي څوک چې د امام نه مخکې پسې دي هغه لا نه تللی دی ورغلی الو رکو ته نه تللی دی ورغلی نو دی کمقل دی حدیث کی راضی پر ورځ د قیامت بعد د دې سر د خر وي علما وجه بیانوي چې ځناور د غوی سر د پکې دي یا چیلې د خر سر نه بس پکې وي دا د پکې دي د خر غریب څه ګناه کړی ده علما فرمایي خر کمکلی او دیم کمکل دی دی کمکل په دې دی ته چې امام نه تیز لاړ شي نو ته امام نه مخکې سلام ګرځولی شي نشي خو کمکل لے گا نا اللہ فرمائی کمکل سڑی لبا کمکل سر گورے
نو شعور خر کمی ځان ورته نه لړه کوي نقصان دہ سے لنی سی. خدا منافق دومره کم عقل ہے. قرآن وی خر کیا عقل شتا خودے کی عقل ہے خو قرآن مؤدبانہ الفاظ استعمال ہے. قرآن صرف دومره ویلی وما یشعرون خبر ختمه بے پہ ورزا سوچ کوا تفصیلات دا مفسرینو کڑی دی کی شعورم نشتا. علماء فرمائی کم عقل دا کدے پا دنیا کم اجراء او احکام الاخرہ احکام دا آخرت پہ اجراء دی جاری دی منسونم کوا بغیر اجرین اجری نشتا نو کم عقل نہ دے. ہندوستڑے اللہ ناناز منزونو تبمزے جہدونو تبمزے اور بیابم اجر در تنے ملاوی گی بلکہ عذاب عظیم علیم دردناک عذاب والا اللہ تیار کرے. منافق سڑی لا اللہ دردناک عذاب ہم تیار کرے. داولی درد سڑی کی پٹوی منافقت ہم پٹوی بس ہوئی چی سنگا دے عمل لے دا سے دے بدلا دا دردناک عذاب بار رب ورکی. نو گورا پا دنیا کی پہ احکامات جاری دی خو بیا با ہم دوی تا بدلنے ملاوی گی. نو دا قمکل توب نشو دوی ورکی اختی دی. قرآن کی رب العالمین یوزے کی فرمائی دی تا بہوے لیشی انظرونا نقتبس من نورکم. دا منافقان بمومنانو توئی چی لگو درے گئی چکما دا ایمان رانا دا دا لگ منگم حاصلکو. لگ رہا تصورو کی چی در سر روانیو مومنان بورتسوئی قیل ارجعو وراءکم اے خلقو دنیا تا لاٹ شئی فلتمس نورا زان لا رانا روڑئی من خود دنیا نا رانا راوڑے ورشی شابہ گرال تب ہم رانا پسی گرزی غریبانانو تب نمیلاوی الان کی منزونم کئی زکاتونم ورکی. اللہ دی منتاسو دا منافقانو دی صفات نو سایتی. اللہ دی زمونستاسو اصلاحو کی. اللہ دی منگ سر عادل نکی منگ سر دے احسانو کی. عادل دیتا ہوئی چی اللہ ہم دا سی پری دی چی دغوگ میم در کڑا سترگی میم در کڑی دی عقل میم در کڑا کوچ چی چکے رب منگ سر احسانو کا پا زورم راوالا اخپل دین تم کینا او دیندارم جوڑ کا. رب العالمین دیر کمزوری خلقیو دیر عجز خلقیو بس چی تا دین تا کینا ولو بس کے بنی تا لری کو رب بیا منگا نیو رب ترا سا مددو کی. رب پا مسکم در تہدین الصراط المستقیم ہوئی. رب پا زڑک بم انشاءاللہ ہر ٹیم دا خبر ہے رب نیغ لار را توخے کم چستا استاد رسول اللہ را دا نور لارو نمو ساتا بس دا قرآن و دا حدیث لارا دا اللہ و دا اللہ رسول اللہ را اور رب دا بدر تا بار بار سوال کو تو منگ تا ہدایت راکا. الہ العالمین منگ ہمیشہ دا دے قرآن خادمان جوڑ کا بغیر لالچ بغیر دا دنیاویت صدقنا. رب زمون پی دنیام خستکا رب زمون پی قبرم خستکا رب زمون پی حشرم خستکا. الہ العالمین دنیا نا دکل رخصت ولو عظیم کلمے سم رخصت کا چی بزبانم دا عظیم کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.